سید ولی شاه اکبرپور نه دې تپوس کوي چې زنانا د ووټ د پاره وتی شي کنه. زنانه تاسو وګورئ د هر سیز د پاره اوزي د غیر ضروری کارونو د پاره اوزي. نو زنانه که په ملک کې د اسلامی نظام راوستلو د پاره ووټ استعمالي د دې د پاره اوزي. زنانه که علم حاصلي د ځان پویولو د پاره نو دې د پاره عالمان اجازت ورکي. زنانه که علم او تعلیم بل ته د رسول د پاره د کور اوزي نو شریعت پکې گنجائش پرې خره. نو چې ځان پویولو د پاره زنانه بار وتل شریعت اجازت کوي د خاص شرایطو په دایره کې او د بل د پویولو لپاره زنانه اوزي د شرایطو په دایره کې او دې ته اجازت وي. نو په ملک کې د اسلامی نظام راوستو د پاره زنانه چې وزي دې ته به ولی اجازت نوي. زنانه نه په پرده کې وزي او د شرعي نظام د راوستو د پاره په دې نیت دی وزي او بیا چې الته لاړ شي الله دې ځان ته نارینه او زنانه حاضر او ناظر وګڼي چې دی وخت الله زما په سر دی ما ته ګوري زه چې سکوم زه به د دې جواب ورکوم او الته به ما ته د دې بدله ملاویږي یا بخوي یا بده. نو بیا دغه ځای کې د اسلامی نظام انتخاب وکا دغه نیت پکې وکا نو ته دا ووټ استعمال کستا دا وتل او بیا کور ته راتلل د عین عبادت ته ځکه په نیک نیت په ملک کې د اسلامی نظام راوستو لپاره ته وتلې. خو پردا خیال به ساتي چې ستا ډول سنگار سوک اونې ویني په پرده کې لاړه شه نو ستا وتل بالکل جایز دی. بیا اسلامی نظام راغی یا را نغی دا خو ضروری نه چې ستا ووټ علماء ته لاړو نو اوس به خامخا اسلامي نه کیدی شي علماء ته کامیابی الله دې نه کې ملو نشي نو اسلامی نظام برا نشي نو کرانغه نو هم تا کوشش خپل وس دې کړي طالب ثواب ملاويږي او که اسلامی نظام راغی نو پدې کې ستام پوره حصہ الله پاک بد دې اجر او ثواب درکړي.